پښتو کې موږ سره شته خو موږ پرې نه پوهېږو د مهجور صاحب شخصیت چې دی هغه یو پرانیستی کتاب دی او هغوی کې څنګه ډاکټر صاحب ورته اشاره کړه د هغې تحقیق انداز د عام انداز نه بدل دی هغوی سره چې کومې زموږ آخري خبرې شوې په هغوی کې هغوی دا ویلي وو چې زه وایم چې چونکې هغه علمي خبرې دي او فني خبرې دي په هغې باندې علما کرام دلته ناست دي پوهه خلک ناست دي هغوی کې پوهېږي هغوی وایي چې په روحاني تحریک کې موږ ته داسې ښکاري چې د مشرق او د مغرب دانایي او پوهه دا په دې کې راجمع ده او دا دانایي او پوهه چې دا نو دا مهجور صاحب ورته یو خپل انداز ورکړی د هغه یو خپل ټچ و هغه چې کومې خبرې په کوم انداز کې کړي دي د هغوی نه مخکې هم تحقیق کړی دی ډاکټر یار محمد مغوم صاحب دلته کې تشریف فرما دی ایاز مندوخیل صاحب تشریف فرما دی د دوی په روحاني تحریک باندې خپل کار دی خو که څوک هم تحقیق کوي نو بنیاد به هلته کېږي د هغه حواله به ورکوي او د هغه د حوالې نه بغیر د روحاني تحریک د هغې استفاده کول د هغې تشریح کول د هغې تفهیم کول دا به ناممکن وي او دا به نیمګړي وي د روحاني تحریک نه علاوه هغوی اردو ته ترجمې کړي دي په رحمان بابا باندې کتاب لیکلی دی په لغت نویسۍ باندې هغوی د پښتو اکیډمۍ د ملازمت دوران کې دوه جلدونه دي نو هغه د سید خیال بخاري صاحب په ملګرتیا کې دا یو ځای شایع شوي دا د دې نه علاوه په جمالیات باندې او د حمزه بابا چې کله موږ د پښتو تصوف د روحاني تحریک یا د روحاني خیالاتو خبره کوو نو د هغې تسلسل چې راځي نو هغه په رحمان بابا باندې په حمزه بابا باندې درېږي د حمزه بابا تشریح کول د هغې د جمالیات نظریات مخې ته راوړل دا کریډټ دی دا مهجور صاحب ته ځي او د هغې د جمالیات نظریه د هغې د حسن نظریه دغسې تقریبا 30 داسې مقالې د هغوی دي چې هغه شاید دي او هغه ځان له یو خپل سکول اف تاټ دی ځان له یو خپل اپروچ دی ځان له یو خپل مکتب فکر دی نو د داسې خلکو دل کې دي څنګه چې ویلي چې موت العالم موت العالم د عالم مرګ دی یا د عالم مرګ دی نو موږ ټول دلته کې ناست یو او موږ پښتانه یو عجیبه قوم یو چې زموږ مشران مړه شي بیا موږ د هغوی تعریفونه کوو بیا د هغوی د خدمات اعتراف کوو پکار دا ده چې د هغوی په ژوند باندې د هغوی د فن د هغوی د علمیت د هغوی د قد د هغوی د کوشش د هغوی اعتراف وشي دا سلسله دغې له وده ورکول دي او ډاکټر صاحب خبره وکړه چې دلته کې موږ سره چې په پریزیډیم کې کوم شخصیات تشریف لري مخامخ کوم مشران ناست دي د ادب د علم د پوهې خاوندان مېرمنې نو واقعي ده چې دا د پښتونخوا مغز راغونډ شوی د پښتونخوا د علمي تحریکونو اصل راغونډ شوی د ادب د هغې میمنه د مخکې قطار خلک دي د ړومبي صف خلک دي دلته کې ناست دي خو دا برکت چې دي نو دا د پرویز صاحب که هغوی دلته کې ژوند وکړي او هغوی ادب ته وخت ورکړي نو شاید مې دي چې د خلکو دومره راتلو دا ډاکټر صاحب عابد صاحب ته هم د دې خبرې کریډټ دي چې هغوی دلته کې دا پروګرام تابع وکړي تقریب خلک راغونډ شو او دا د هغوی د فن اعتراف دی او دا د هغوی فن ته د هغوی خوارۍ ته د هغوی محنت ته د هغې ته خراج تحسین پیش کېږي که د هغوی د پرویز صاحب په فن باندې د هغوی د تحقیق په اصولو باندې خبره شروع شي نو په ټولو ورځ پرې خبرو شي هغه ختم نه کېږي د هغوی شخصیت چې دی هغه مختلف اړخونه لري د هغې مختلف انداز دي او هغه که د هغه د شخصیت تقسیم وشي د هغه د علمي کارونو تقسیم وشي نو مختلف مکاتب فکر د هغې نه جوړېږي زه د دلته د وینا مطابق ډېرې خبرې نه کوم مشران به راځي هغوی به خبرې کوي خو
د عربۍ په یو شعر باندې دا خپلې خبرې ختمومه چې هغوی وایي چې ان آثارنا تدل علینا ان آثارنا تدل علینا فانظروا بعدنا الى الاثار وایي زموږ آثار چې دي زموږ پاتې نښې چې دي دا به زموږ په شتون باندې زموږ په وجود باندې دلالت کوي او زموږ نفس زموږ آثارو ته وګوره دعا ده چې الله د هغوی باندې کې رحمت کړي تاسو ټولو ډېره زیاته مننه چې زموږ د خیشکو د ادب دې خاورې ته تاسو دا درناوي ورکړو چې تاسو تشریف وړو خپل وختونو ته ډېره مننه شکریه مننه دلته موږ سره د هزاري د ادیبانو د دانشورانو په نمایندګۍ حق نواز تورخیل صاحب تشریف فرما دی هغوی ته زه خواست کوم چې دلته موږ ته پریزیډیم ته راشي تشریف وکړي مننه د پښتو ادبي جرګې ملکن ډېر محترم ملګري او چې هغه په یو بل د شلمې صدۍ په یو ځای اتل پر مولوي فضل محمود مکی صاحب کتاب چاپ کړی او تحقیقي پښتون استاد فضل الرحمن شلمان صاحب او قدرمن نجیب خان منګوټی پروفیسر ضیاء الرحمن بلوچ او د سندې ژبې دانشور په لاره دی پروفیسر حاکم علي بړلو موږ دې ته هرکلی وایو او د دې راتګ دې د تذکرې لپاره ګټور دی زموږ سره اوس بل یو ویناوال د پرویز مهجور صاحب شاګرد او چې هغوی هم د هغه په شاګردۍ ویاړي ډاکټر جان علم صاحب ته بلنه ورکوم چې راشي او خپل تاثرات موږ سره شي ډاکټر جان علم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم پسې ناس کو مشرانو دار کې موجود ملګرو فرندو ورونو ما د ډاکټر صاحب په حق خپل تاثرات لیکلي دي تاسو مقاله نه ده بل د هغوی سره د ناستو د وخت تېرېدو په حق د څو خبرې دي کدی سترګو کې څرګند د مینې ناز یم پټ ساتلی دي په چوپه خوله یو راز یم چې مې خوښې ویرانې شوې ستا د سترګو اوس تنظرې د هر دشته په اواز یم او چې د زلفې خاماران راته اوده شول چا چېړلی د موسی د عصا ساز یم د دې شعرونو خالق زما مشر زما استاد د ادب یو مرتب زما پیر و مرشد او په تېره تېره زما زړه ته تر هر چا راتېر ملګری پروفیسر ډاکټر پرویز محبوب خیش وي ما د تېرو شلو یویشتو کالو راسې پېژندو چې څنګه صورت و همدغه شانې سیرت و د هغوی مینې خلوص اکرام او احترام او ښه سړیتوب یو جادویي اثر درلود زه به چې کله هم پېښور ته راغلم او ما به دوی دوه سړي یو مهجور صاحب او بل زبیر حسرت صاحب ونه لیدل او واپس به لاړم نو ما به ویل ګویا چې زما نه څه ورک شوي دي د دې هر څه شاته د دغه ښاغلیو د مینې او خلوص نه علاوه د هغوی عزت او د احترام ورکولو ځانګړی انداز و خدای بخښلی مهجور صاحب به ډېرو خلکو لوستلی وي نورو ډېرو به اورېدلی وي خو ډېرو کمو ملګرو به د لوستلو او اورېدلو سره هغه لیدلی او کتلی وي او زه په هغه خوشقسمته خلکو کې یم چې مهجور صاحب مې لوستلی هم دی اورېدلی هم دی خو د دې سره سره مې ډېر د نږدې نه لیدلی هم دی او کتلی هم دی او دغه هر څه زه په دې وینا مجبوره کړی یم چې ستا د شخصیت د ونې کومه خوبي وستایم لاس چې غځوم نو هره څانګه دې ګلونه دي خدای بخښلی مهجور صاحب خوی په رنګ یو سوپرمنش انسان و پرته له ظرافته او له طنز و مزاحه به د هغوی قابو هره خبره د یوې زاویې د هغوی د شخصیت د دغه ځانګړي خاصیت عکاسه وه
د سنګیزګۍ سره سره به یې کله کله د شګوفتګۍ او ظرافت داسې ګلونه وشیندل چې سامي به په غیر ارادي ډول د خندا نشین شو. یو ځل د مهجور صاحب په دفتر کې دوه څلور ملګري ناست وو. یو هم اصل ملګري د پښتو د یو لوړ لیکوال بلکې د لوړ شاعر په هکله دا شکوه وکړه چې اوس هغه د چا مشاعرې ته یا بل څه ادبي پروګرام ته بغیر د ایډوانس ادایګۍ نه ځي. ما په طور د تجاهل عارفانه د مهجور صاحب نه پوښتنه وکړه سر دومره لوی خلک چې د چا د شخصیت حدونه تر تاترې رسېدلي دي بیا ولې دومره کچه کار کوي؟ مهجور صاحب په خپل مخصوص انداز کې وخندل او ویې ویل جان عالم د چا ګزاره چې په وهبي ورکړه نه کېږي هغه به په کسبي ورکړه پسې لار څه نه کېږي. د دې زوماني اظهار اختیار سره ټول محفل کشت زعفران شو. کله چې په 12 مئی کال 2014 کې زما د پی جي دفاع وه نو ما ته زما استاد محترم ډاکټر عبدالله جان عابد صاحب ټلیفون وکړو چې ډاکټر مهجور صاحب ستا ورچنیز نګران دی او موږ به ستاسو په ډیفنس کې شریک وي. او زه په خپله د بیمارۍ په سلسله کې په هسپتال کې یم. ما په 10 مئی مهجور صاحب ته کال وکړو او پوښتنه مې ترې وکړه چې سر ستاسو د تلو به کله او څه پروګرام وي. هغوی ما ته وویل چې زه خو به په 11 مئی ځم خو لا د تللو تعین مې کړی نه دی. ما ویل سر که بده نه ګڼئ ما سر ګاډی شتې خېشتو ته به درشم او تاسو به د ځان سره واخلم په دې بانه به ستاسو د محفل نه مستفید شو. ډاکټر صاحب په ظریفانه انداز کې وویل ولې نه دا خو به ډېره ښه شي هغه د چا خبره چې ملنګه 2 ګټې دې وکړي یو د خیر یوړ او بل دې وکړه دیدنونه. او بیا په دغه بانه نو د مهجور صاحب د محفل نه 2 ورځې ډېر څه زده کړل. مهجور صاحب د لوی زړه خاوند و. هغوی که یو طرف ته زمانه په عمر مشر وو نو بل پراني استاد وو خو سره د دې هغوی په هر اختر کې په ټلیفون کولو په ما مخکې شوي او دوی شرمنده کړی یم. ما چې په کال 2015 کې په امپیل کې داخله واخیسته او کورس ورک مکمل شو نو بیا زما د خوشقسمتۍ نه مهجور صاحب زما سوپروایزر مقرر کړی شو. ما چې کله تیسیس ولیکل نو زه ډېر مشوش او په یره کې وم چې دا به څه کېږي چا له به یو څه نوی کار به پکې راته راوباسي. ما دا ذکر د استاد محترم په مخ کې وکړو هغه مې په قلاره کېنه هر چا له چې ځي هغه به ما ته وایي او دا ما کتلي دي او هغه شامل شوه چې کوم دوه محترمینو له کاپۍ لاړې نو هغوی مهجور صاحب ته تپوس وکړو په دغه شان زما یوه نالیدلې یره او خوف ختم شو. که د جیب نه به هر څومره کمزوری و د دوی نه د احتیاج خبره نه ده اورېدلې د دغه کیفیت ذکر وکړو نو مهجور صاحب پیربدي د معزالله خان نومند دا شعر وویل چې د زړه ملک ته چې د زړه ملک ورته رخنه د زړه ملک ورته رخنه بده پیدا شي احتیاج. کله کله به د پښتنو نه د پښتو سره د روا سلوک او د پښتو د بې ارزۍ ګیله کوله او ویل به یې چې دا بعضې بدلې پینې ورپوره شو نو د دغې پوهنتون یو څو کشرانو ملګرو نه غوښتل چې دوی دوباره واخلي. اوس که راله سره زر راکوي نو هم به ورښکاره شم او زما په خیال د دغې نه پس به هغوی چې خپل سماج پټ کارونه مې وکړل نو بیا یونیورسۍ ته ورغلم. هلته نېغ د مهجور صاحب دفتر ته ورغلم ځکه چې د ستړو ځای خوبي شاباس ګړه ډاکټر صاحب ګړه بړه وشوه د سلام خیر په خیر نه پس ډاکټر صاحب تعلیم وکړه یو نوکر راغلو هغه دوی د قاوي وینا وکړه زموږ د ډېر انکار باوجود یې په موږ ته اوس حواله بیا یې زما ملګري ته وویل ته ناست اوسه او موږ راځو. دوی مخکې او زه ورپسې د ډایرکټر محترمه سلما شاهي دفتر ته ورننوتو. د سلام کلام نه پس ورته استاد محترم زما پیژنګلو په داسې انداز وکړه لکه د افلاطون پیژنګلو چې کولی شي. بیا یې ورته وویل سلما جان عالم د علامه اقبال په یونیورسۍ نه پي ایچ ډي کوي او موضوع یې دا د پښتو اکیډمۍ پېښور یونیورسۍ د علمي او تدویني خدماتو تنقیدي مطالعه. نو تاسو شور ورته ووایئ چې جان عالم ته د اکیډمۍ چاپ دستیاب کتابونه ورکړي او بیا ما د کتابونو یو دروند پیټی د اکیډمۍ د سټور نه تر ګاډي ایله په خوارو راکوز کړو او ما محسوسه کړه چې مهجور صاحب په رښتیا کمې برخه په بهار نشته مهجوره کمې برخه په بهار نشته مهجوره د ازدي هسې په خوی کې ګلنواز یم. لنډه دا چې استاد اساتذه ډېر خوږ مینهناک او مخلص انسان و. هر څوک یې د هغه د رتبې نه ډېر زیات مانځلی دی. د خپلو شاګردانو دپاره د رحمت الهي یو غوره عطا وه. بس دومره قدرې به ووایم چې ستا د ښایست ګلونه ډېر دي او جولۍ مې تنګه زه به کم کم ټولوم. بیا په ډېره مننه محترم ډاکټر مصطفی کمال صاحب
محترم ډاکټر مراد علي کټوردی صاحب او ښاغلی ملګری روحان یوسفزی صاحب عادل خان صاحب موږ سره په دې تقریب کې شریک دي کدی ورته وایي زه د پروفیسر ډاکټر پرویز محجور صاحب یو بل شاګرد ډاکټر منار خان صاحب ته بلنه ورکوم چې راشي خپل خیالات هم سره ډاکټر منار خان پردي دغه دغه بسم الله الرحمن الرحیم. د کاریزماتیک صاحب زه دې شاګرد پاتې شوم دې نه مخکې مې هم تعلق ورسره خو کله چې زه سره زموږ سوپروایزر شوم پي جي کې نو دې ته تعلق ډېر زیات شو او ملاقاتونو نه علاوه په فون باندې به هم ډېره زیاته رابطه وه نو کافي د دوی سره ډېرې خبرې شیر کولې او کافي معلومات او د کاریزماتیک صاحب چې کومه د روحاني مکتب باندې کار کړی دی او کوم تحقیق یې کړی دی دې باندې به ملګري او عالمان حاضران لوستل دي هغه به هم خبرې کوي هغه ټول پته ضرورت نشته زه غواړم ستاسو وخت نه واخلم ډېرې مختصر خبرې وکړم نو مجلس صاحب ما ته څوک کوي دا خبره به بار بار کوله چې زه کله پښتون اکاډمي ته راغلم نو زما خیال و چې زه په کاظم خان شیدا باندې کار وکړم دا زما ډېر د خوښې شی دی او د کاظم خان شیدا شعري تشریح پر چې موجود صاحب ما ته کله کولو یو مخصوص انداز به او دوی چې کله تشریح وکړم نو ما ته سبا ته په هغه شعر کې څه بله دنیا بیا ښکاري نو ما اکثر ورته یې بې شره هم ولیکه خو بهرحال هغوی زما د خوښې شاعر کاظم خان شیدا و ما غوښتل چې زه په شیدا باندې کار وکړم خو زما چې کله روحانیانو ته مخه شوه نو بیا داسې زما مخه شوه او داسې روحانیانو طرف ته زه مایل شوم او څه د تصوف د وجې نه چې بیا ټول عمر دوی ته وقف کړو او روحاني ادب باندې مې کار وکړو خو د روحاني ادب سره سره چې هغې باندې نور ملګري هم خبرې کوي دور باندې کار کړی دی مجبور صاحب صرف د پښتو نه د اردو ادب هم ډېره مطالعه لرله او دې سره سره د فارسي ژبې چې کومه شاعران دي چې کوم د سبک هندي سره تعلق لري لکه فغاني سید تبریزي کلیم کشانی غني کشمیري ظهور ترشیزي او خصوصي قرباني بېدله د دوو شاعرانو خو هم ډېره غټه او ډېره غرقه مطالعه کړې وه تر دې حده چې ډیفینس په دوران کې چې کله ما عبدالعزیز صاحب سره سوال وکړو چې د بېدله او د کاظم خان شیدا د یو داسې شعر ووایه چې هغه کې مماثلت وي نو ما له ځواب نه ورکړی چې موجود صاحب هغه شعر وویل ورته چې هغه کې مماثلت و نو تر دې حده هغه د بېدل سره او د کاظم خان شیدا سره هم دومره زیات هغوی مطالعه یې کړې وه او دې باندې هغه دومره زیات عبور ورته حاصل و خو د روحاني مکتب نه علاوه موجود صاحب د سبک هندي باندې څومره پوهېدو څومره یې زه پوه کړی یم دو خصوصیاتو باندې زه پوه کړی یم او دې پس منظر ته دې څومره اپروچ و نو بل دا چې په سبک هندي باندې چې کوم اعتراضات دي د ایران له طرفه موجود صاحب چې په کوم انداز سره د هغې ځوابونه ماته خیال او پازیټیو انداز سره هغې ځوابونه غږ کول او هغې کې نوي نوي څیزونه ماته خیال نو هغه زه د دې ممنون یم نو ماته دا اندازه لګي چې موجود صاحب په صرف پښتو ادب پورې محدود نه و بلکې فارسي ادب یې ډېره غرقه مطالعه کړې وه او بیا دې کې د سبک هندي کوم شاعران دي د دوی هم ډېره مطالعه لرله او دې نه علاوه څنګه چې عبدالله جان حبیب صاحب ویل چې موجود صاحب کوم تحقیق کړی نو هغه کې هغه حد نه زیات خپله خبره ډېر زیات غټه رسولې ده خپل تحقیق هم چې عام غټ سطحې باندې تحقیق نه دی کړی تحقیقات چې سطحې تحقیق وي نو په دې حوالې سره یوه خبره کول غواړم او بیا رخصت اخلم هغه دا چې کله د وسیل روحاني دیوان د ایډیټ کولو دا ډېر وخت نه دې ورباندې لګیا و خو په دې کې به رنګارنګ خبرې هم راتلې خصوصي طور د جیولوژي متعلقه مسایل په دې باندې د مختلفو کسانو سره بحث یا خبرې کولې نو په دې کې یو شعر کې یو شخصیت نامه راتله شریفي خټک نو ما ته ویلي چې د وسیل روحاني دیوان کې واصل په شریفي خټک باندې ډېر بد رد وایي د شریفي خټک څوک دي چې د خټکو په علاقه کې یا د کوډه خټک طرف ته کوم دا څومره چې هم علاقه پرته ده نو دې باندې ما هم ډېر لرې شاګردانو سره رابطې وکړې تیرا پورې کسانو سره خو څه معلومات نه راتلل اخر دغه معلومات راغلل چې شریفي خټک چې دي د تربوغه شریف چې کومه نامه ده دا د شریفي خټک په وجې دا نامه جوړه شوې ده دا څوک سردار تېر شوی یا ملک تېر شوی یا څه تېر شوی زړو وختونو کې
خو بیا ماجور صاحب چې دغه شی نه پرېږدو د تربوغه شریف تاریخ د کوم ځای نه شروع دی نو هغه ته هم دې اپروچ کولو بیا نو ماجور صاحب چې کوم تحقیق کړی او کوم کار یې کړی دی ډېر بهترین او ډېر د حسین انداز کې کړی دی نو زه به دومره ووایم چې په خوشحالیاتو باندې که عبدالصمد کامل صاحب ته اتحادي حاصله ده نو په روحاني مکتب باندې ډاکټر پرویز مهجور صاحب ته دغه اتحادي حاصله ده په کلاسیکي ادب کې او آخري خبره چې مهجور صاحب نه ما کله تپوس وکړو چې وسیل روحاني دیوان به کله چاپ کېږي نو ده وایي چې بس پوهېږي اکاډمي سره د څنګه د حالات ټیک شي چاپ کېږي خو هغه او ما ته ویل چې کله هم چاپ شي زه به تاسو ته ډالۍ کوم خو څوک یې هغه دې پاتې نه شو هغې نه مخکې لاړ وسلام ډېره ډېره مننه محترم منرستان دا زمونږ د خیش ادبي ملګرو ډاکټر محمد فقیر او فنیار خاني د مېلمنو په حق کې خپل وخت چې دی نو چې دا مېلمانه ګڼ دي چې موږ دې واورو زه اوس د پښتو ادبي سوسایټۍ اسلام آباد تکړه د مجلس عمل تکړه ملګری او ډېر خوږژبی شاعر خورشید ابن نبیل صاحب ته بلنه ورکوم چې راشي او په پرویز مهجور صاحب خپل لیکلی نظم واورئ ښاغلی خورشید ابن نبیل دلته دا یو اعزاز حاصل دی چې دوی دا دوی شاعر د شلمې صدر عبدالله استاد د نوښار د هغه زوی دی ابن نبیل ورته دی هلته د نبیل افغان هغه ته یو خطاب ورکړی شو نو دلته مونږ خورشید ابن نبیل بسم الله الرحمن الرحیم زه او د ټولو انسانیو ته سلام کوم دا یو ما خو د ځایي نبي شاعران هم په ادبي سوسایټۍ استقبال ته لاړو دا مشران مو مسلمان مشرین مې لیکلي پرویز مهجور صاحب مرحوم ته عقیدت پرځونه پښتو ادب کې یو ځانګړی شخصیت و مهجور پښتو ادب کې یو ځانګړی شخصیت و مهجور د پښتو ژبې د ادب زیب و زینت و مهجور د پښتو ژبې د ادب زیب و زینت و مهجور خو محقق خو مدون خو دانشور یادیږي خو محقق خو مدون خو دانشور یادیږي په فلسفه د تصوف کې نامور یادیږي د روحاني ادب سند و باخبر یادیږي د ادیبانو په ټولګي کې معتبر یادیږي هم شریعت هم طریقت هم حقیقت و مهجور هم شریعت هم طریقت هم حقیقت و مهجور د پښتو ژبې د ادب زیب و زینت و مهجور د مقالو لیکلو ښه ماهر استاد موصوف په ادبي نړۍ کې ځکه هر دی یاد موصوف د پښتونخوا په ځمکه هر دی کې آباد موصوف د مشاهیرو ادیبانو ښه دینداد موصوف خدمت د ژبې ته تیار و هر ساعت و مهجور خدمت د ژبې ته تیار و هر ساعت و مهجور د پښتو ژبې د ادب زیب و زینت و مهجور د غني خان د غزلو تشریحات لیکلي د غني خان د غزلو تشریحات لیکلي خمترجم دې په پښتو یې خصوصات لیکلي او په روماني انداز دغه توضیحات لیکلي د مشرانو ادیبانو یې صفات لیکلي هر چا منلې په قلم کې و طاقت د مهجور
Arca menele pengkalang cimuta kata maju dapuktu jebeda dabde kuzingat maju Kami maju dapuktu jebe kada danu kule Au paham na babali kale kul bayanu kule Pemakadu kiya kara fikri mukhanu kule dapuktu jebe da adab yang tadi kedanu kule da puktu jemi da adab yang tadi kedanu kule ya musannif tahlika rubahimat maju musannif tahlika rubahimat maju da puktu jemi da adab kuzinat maju maju syairu daruman khayrina kalida खबर तेरी दसेरा और दबिया कलिदा लड़किए मिलाद जाना सारा ब्याह कलिदा सादिक आशुकिए बरमला कलिदा पटवी शानु की मुंदले खुशोरत वो माजू पटवी शानु की मुंदले खुशोरत वो माजू दको तो ये बेदा अदब से मुजीनत वो माजू हम दर्द मर पड़ी सफर तले दे दादबी सदब न उते तू गौहर तले दे नरम मिजाज व अखलाक मुनव्वर तले दे दीन ना पुत हर चाग दंगी सर तले दे हम दर्द वयल को सरतर पाया मुहब्बत वो माजू हम दर्द वयल को सरतर पाया मुहब्बत वो माजू दपुख्तो जबे अदब से ज़ीनत माजू वो शायर किए दहर की इसम जमाल कर दे उम्द खुशाल उम्द रहमान पके कमाल कर दे हिजर फिराक पके खारा दे हम रिसाल कर दे दरु खयान मुद तारीफ पके जलाल कर दे दपुख्तनु जन्म जज्बुल हरारत वो मजूद दपुख्तनु जन्म जज्बुल हरारत वो मजूद दपुख्तो जबेदा अदब से ज़ीनत वो मजूद दा गोरमल गरीब में फलूद गालिब तरीना गोरमल गरीब में फलूद गालिब तरीना दासिमिना वर सरवाद से दुल अमीना उम्द डॉक्टर अब्दुल्ला जान उम्द जंगी अलीना हयात शौकत हयात फंतबीर ग्राम जहा बुलू वलीना दती खागलो पनजर किटिर उच्चत वो मजूद दती खागलो पनजर किटिर उच्चत वो मजूद दपुख्तो जबेदा अदब से ज़ीनत मजूद शबख्त वर्द बाबुना तमाजूर साहिबा अनस हारिस खशरन कुना तमाजूर साहिबा वर्दा अता करब नक्शुना तमाजूर साहिबा वाव किराशा सिफतुना तमाजूर साहिबा और दबचू पसर सारा और दबचू पसर साया शरीर शक्कर वो मजूद और दबचू पसर साया शरीर शक्कर वो मजूद दपुख्तो जबेदा अदब से ज़ीनत मजूद दतूर लगत तूरी तेरी की प्रियो खान रबा हुक्म मजूद हुप हमदर की तासान रबा साफ दरबार कि पदुआयु मुयान रबा रहीम रहमान ये बखूं की मेहरबान रबा इब्ने लबीद वलिलाय कदीर सिफत वो मजूद इब्ने लबीद वलिलाय कदीर सिफत वो मजूद दपुख्तो जबेदा अदब से ज़ीनत मजूद देख मोहतरम खुर्शीद से अल्लाह जंगे लगा जमुंगा ढेर मोहतरम मशर शायर उस्ताद वजीबुल फैजी से रागले रितस्तमी शुवाई और ददी सरा
د پښتو ژبې یاد شاعر او ادیب صحافي ښاغلي روښان یوسفي ته بلنه ورکوم چې راشي او خپل خیالات منسب شي. ښاغلی روښان یوسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وزیرین فینانس درانه مشران، ماته مخامخ مشران ملګري، موضوع یا نننۍ غونډه دستوره د داسې شخص زما په خیال د هغوی د ټولو نه لوی خاصیت او لوی صفت به دا وي چې کوم یو پرې خبره کوي که هغه هغوی شاګردان وي که لکه زما غوندې هغوی سره د هغه تعلقدار ادبي ملګرتیا په بنیاد خبره کوي، نو دا یوه خبره به د ټولو مشترکه وي چې محجوب صاحب ډېر پښتونخویه، مینه‌ناک او ډېر مخلص بني آدم دی. او زما په خیال داسې وروستو پیدا نه شي چې یاره د مخلص صاحب د لاسه د هغه د قلم نه د هغه د خولې نه چا ته څه تکلیف رسېدلی وي، چا ته څه ضرر رسېدلی وي، هغه پښتو خبره کې چا سره ښه نه وي کړي خو بد به هم چا سره نه وي کړي. زما په خیال دا د ټولو نه لویه هغه خبره ده. نو د هغوی چې کوم کار کړی دی په هغې باندې ملګري عبدالله جان صاحب هم خبرې وکړه، نور مشران هم خبرې کړي. زما په خیال چې دغه به تکرار وي او وخت به اخیستل وي هسې چې موږ خبره کوو چې محجوب صاحب څه کړي دي او څنګه یې کړي دي. نو هغه یو ښکاره خبره ده او زه فکر لرم چې موږ سره په خاص کر په روحاني تحریک باندې یا په روحاني ادب باندې محجوب صاحب یو داسې شخصیت و، یو داسې عالم فاضل انسان و چې هغوی پرې کار کړی دی او مزید هم دا توقع کېدی شوه خو مرګ زورور شو، مرګ رامخکې شو. نو دا یوه ویره ورته وایي یا دغه ورته وایي کمی و. زه خپل ذاتي دا زما خپل ذاتي نظر دی چې د روحاني تحریک د ادب یا د هغه تحریک حوالې سره مجموعي یو ډېره لویه خلا، یو ډېر لوی کمی دا به تر ډېره وخته مخصوصېږي. زه نه وینم زما د سترګو د وړاندې په نظر کې ډېر په بښنې سره داسې بل محقق زما په نظر کې نشته چې هغه د روحاني تحریک حوالې سره په هغې باندې نور مخ پر وړاندې کار وکړي. لکه مثلا زه یوه خبره په دې موقع کول غواړم، مګر چې ما په نن کالم هم لیکلی دی په ایکسپرس کې چاپ دی حالنامه نئے سوالات. نو د حالنامې چونکې موږ خو په فارسي نه پوهېږو نه پوهېدو، نو د حالنامې چې کومې حوالې موږ لوستې وي د کتابونو کې او د چونکې محجوب صاحب خو په خپله په فارسي پوهېدو او هغې حوالې مو کړي، خاص کر د افغاني دیوان چې کله هغوی ډیټ کړی و په هغې کې دغه حوالې شته. خو بیا زیاتې حوالې موږ د قلندر صاحب په کتاب د خیرالبیان تنقیدي مطالعې کې لوستې وي، د دې تحریک حوالې سره، د پیرروخان حوالې سره او د هغه د نظریاتو یا د کار حوالې سره. خو خبر ترې نه خپلې نه وو. خو اوس چې چونکې پښتو یې کړنی هغه حالنامه پښتو کې ډاکټر ګلقدوس عاصم صاحب ترجمه کړې ده او چاپ شوه، نو د هغې د وجې نه ډېر نوې خبرې، یو نوی بحث، ډېر نوي سوالات دا د روحاني تحریک او د هغه د نظریاتو د هغه د عقایدو باره کې را پیدا شول. او زه فکر لرم چې د داسې سوالاتو په دې موقع باندې که موږ کمې مخصوصوو نو هغه به د محجوب صاحب مخصوصوو. کاش چې محجوب صاحب ژوندی وی، زما په خیال د دې سوالونو یا دې فضا کې چې کوم دی د هغوی د موږ ډېره توقع لرلی شوه، ډېر کار یې کړی دی. زه یوه خبره صرف په دې موقع کوم چې محجوب صاحب په جوړېدو د محجوب صاحب دې مقام ته په رارسېدو د هغوی په کور چې ما ته یې په انټرویو کې ویلو په ریکارډ دا خبره او په هغه وخت یې غریم نیولی شو او په سترګو کې اوښکې راغلې په داسې انداز کې وي.
هغه د هغوی دا ټول کریډټ د هغوی مور بیبي ته ځي چې د هغوی مور په دومره بېوسۍ کې یا په هغه حالاتو کې د مهجور صاحب داسې تعلیم او تربیت او دې مقام ته رارسولی دی. زما په خیال دا ذکر نه کول یا د هغې دا اعتراف نه کول دا به زیاتې وي. بهرحال مشران ناست دي، زموږ عالمان ناست دي، هغوی د مهجور صاحب په حوالې سره خبرې کوي. زه خپلې خبرې په دې یو شعر سرته رسوم چې ځکه یم او که زه نه یم، ځکه یم او که زه نه یم زما ذکر به موجود وي، ځکه یم او که زه نه یم زما ذکر به موجود وي، زما روح به در سره وي، زما فکر به موجود وي. ډېره مهرباني. ډېره ډېره مننه ملګري روښان یوسفزي صاحب. راحت سیال صاحب چلته و موږ هغه ټایم واړه وو هلکان وو. یو شعر و چې نه لستو نه شل وی چې یو زما بچی وي ارمان چې بلوچی وي. نو زمونږ په دې ننني تصدیقي ریفرنس کې چې د ډاکټر پرویز مجدور په حواله دی دې کې د علامه اقبال پوهنتون د پاکستاني ژبو د څانګې د بلوچۍ پروفیسر ډاکټر ضیاءالرحمن بلوچ صاحب په بلوچۍ او پښتنه مینه راغلی دی. هغوی ته بلنه ورکوم چې راشي دا زموږ سره شریک کړي. ډاکټر ضیاء بلوچ ستاسو ته درناوي Assalamualaikum समझ जाएंगे साहिबान इल्म दानिश जी दानिशवरान परवेज माजूर और पश्तो जुबान अदब से मोहब्बत करने वाले तमाम दानिशवर एहलियान हिस्ट्री उस्तादान नौजवान, मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान से है। मैं बलूची जुबान पर नासा तालिब इल्म हूँ, लेकिन मोहब्बत की कोई सरहदें नहीं होती। मोहब्बत को न कह सकते हैं न मोहब्बत कैद हो सकती है। ये परवेज माजूर साहब की मोहब्बत है कि मैं वहाँ से यहाँ पर कुछ अल्फाज कहने की जसारत कर रहा हूँ। वो कौमें हमेशा जिंदा रहती हैं, वो नेशन हमेशा जिंदा रहती है जो अपने मशाही, अपने अकाबरी और अपने असातिज़ा किराम और अपने हीरोज़ को याद करते हैं। ये तारीख का एक अहम हिस्सा है कि जिन लोगों ने अपने असातिज़ा किराम और अपने मशाही को पसे पश डाला वो खुद भी पसे पश डाले गए। आज की ये महफिल यकीनन उस मोहब्बत, उस शफ़क़त और उस तरबियत का मुँह बोलता सबूत है कि इतने सारे पश्तों के मोहब्बत करने वाले दानिशवरान, उस्तादान और तमाम अहले करम यहाँ पर मौजूद है। मेरा डॉक्टर परवेज माजूर साहब से पहली मुलाकात जब मेरी हुई तो डॉक्टर अब्दुल्लाजान आबिद साहब के तवज्जुह से हुई जब मैंने एमफिल पाकिस्तानी ज़बानों में दाखिला किया। यकीनन वो तमाम लोग जो इल्म और अदब से बहुत ज़्यादा आशना होते हैं या वो बहुत बाकमाल लोग होते हैं, वो उतने ही आजिज़ होते हैं। उनकी आजिज़ी और इंकिसारी से मैंने अंदाज़ा किया कि वो कितनी बाकमाल शख्सियत के मालिक हैं। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। उनसे एमफिल के दौरान मेरी ख्वाहिश थी, चूँकि आप तमाम लोग उनकी तजमीनी खिदमात और उनकी शख्सियत के मुख्तलिफ जहतों के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनकी शख्सियत के एक जहत पश्तो लिसानियात भी थी। मैंने उनसे जो गुफ्तगू की कि मैं इस मोहब्बत को ज़रा आगे बढ़ाना चाहता हूँ। यूँ तो हम जानते हैं कि हम पश्तून और बलोच सकाफती तौर पर, समाजी तौर पर, सियासी तौर पर, हदवी तौर पर कई हवालों से हम एक हैं, सिर्फ ज़बान मुख्तलिफ है, लेकिन ज़बान भी एक ही फैमिली की है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ऐसा करें कि आप पश्तो और बलूची के लिसानी शराकत पर काम करें ताकि मोहब्बत और बढ़ जाए।
डॉक्टर अब्दुल्ला जान हाफिज साहब से मशवरा किया। मैं दोनों के मुशावरत के बाद अल्लाह के फजल कलम से मैंने कोशिश की और एक तालिब इल्म की हैसियत से मैंने अपना PhD का मकाला बलूची और पश्तो के लिसानी इश्तराकात पर ही लिखा। और ये उन्हीं की तरबियत का हिस्सा था, उन्हीं की शफकत थी कि मैं ये काम मुकम्मल कर सका। तंगी वक्त को पेश नजर रखते हुए जनाबान इसका देर वक्त हुआ हम जब कोशिश कौन जमाए हुआ कुछ ने कोशिश के परवेज मालूम साहब जो शेर दे जब अकबल लेने की कोशिश कौन जरा को desperlo tanazawalo bamisab desperlo tanazawalo bamisab ista pagara daso guluba में सब दाबो खदा चिमे जरे ज़ाह मोरदे पदे दश्त मार पुराना में मसल इसका ढेर मनना डॉक्टर प्रजान हाफिज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने चूंकि उस्ताद के हक तो बहुत ज़्यादा होते हैं वो मजा नहीं कर सकते, लेकिन एक अच्छे शागिर्द की हैसियत से उन्होंने अपना फर्ज निभाने की कोशिश की है और उनको खिराज पैसे पेश करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा के तमाम दानिशवरान और अहले कलम को यहाँ पर यकजा किया है। इसका ढेर शुक्रिया जनाब डॉक्टर जिया बलोच साहब। उनजो काबिल मुहतरम प्रोफेसर डॉक्टर जुबैर असरत से तबलन और प्रोफेसर डॉक्टर जुबैर औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सदर साहिब अहमद शाह साहिब से प्रेसिडियम की नास तोड़े जमा बशरानो उस्तादानो आलिमानो फाजिलानो शख्सियतनो और मात मकामक नास नखेश कुदरनो बगो गैरतमंद पुख्तनो बशरानो अमजोलो अबशरानो उमरो फैंदो अस्सलाम वालेकुम। Zoho berdikili yang dakhish yang plan penikmat yang bawa ajar zaman dikili zaman mana yang mana korban masas khidmat के जरिए में और माजूद से पहवाला मांगे प्रोग्राम में जो पख्तून का टपला जगम के लगम शर्मीले ले बमा बंदर आते जोड़े जोड़े गमुना मगर ज़मीनी शायर ज़मा रोल ज़मा यार ज़मा दोस्त हमारे नमदर तख्ते उबला नहीं होते सिपमंग माने लगूंगा दरुन उस्ताद प्रोफेसर डॉक्टर परवेज माजूर से दगम हर रौना ले लगे चित तहकीक और तनकीद मारे यार गुजारिश दानिश सिमंगा राउंशी दावी पर एजाज की दावी पर दरनावी की यानी तो अकीदत पे जोए वाला देखा हूँ उदा दावी दरुन खूब इल्मी और दबी शख्सियत बरकत दे और दावी दरनो कदरमनो शागिर्दानो अब्दुल्ला जान आबिद से मुस्तफ़ा कमाल से सैयद हसन से और दावी दरोर फरहाद मोहम्मद गालिब करीम से बरकत की सीधा दुमर वे अजीम हस्ते दक्तरा मुंडी करी थी और जमाउन दे अदना तालिब इल्म हम ये तासर मुखामख कर दी और तासर यसो खबरी की ज़दावे मा जे महजूद से देर वे शायरों दादा शायरी हम दरोखानी मकतब फिक्र शायरी दा द मिर्ज़ा खान अंसारी द मकतब और बिया लागे द फ़ख्र शायर काजिम खान शहदाज शायर सरकुना और दरकुना लाल को शायरी की मुंदेशी तासु के दादा शायरी बोलो ले ज़माल ले खबरी यकीन दहानी हो के बल परवेज माजूद से देर हुए मुहाकिम देर हुए नाक़िद देर हुए अदबी दानिशवर देर हुए उस्ताद और देर हुए और अजीम इंसान बहैसियत द उस्ताद बारह पर दो ज़मीन के लिए स्कूल के खुद आगा शागिर्द ने पास शवे
خو په پښتو اکیډمۍ کې او پښتو ډپارټمنټ کې ما د هغوی استادانه او فدرانه شفقت لیدلی دی چې هغوی خپلو طالب علمانو سره فاصلې نه دي پیدا کړي او کوم استاد چې فاصلې پیدا کړي طالب علم سره زما په خیال کې دا د هغه او د طالب علم د علم مرګ دی نو هغه فاصله نه پیدا کړې بلکې هغه یو فیصله کړې ده او خپل سټوډنټ خپل طالب علم یې د اثبات بام ته رسولی که هغه په پښتو اکیډمۍ کې دی که په ډپارټمنټ کې دی او که بیا وروسته په باچا خان یونیورسټۍ کې موږ سره هغه زمونږ رهنما او لارښود اګر چې زه په تنظیمي لحاظ باندې ډایرکټر وم د پښتونخوا سټډي سنټر خو هغه زمونږ استاد او رهنما په هر حالت کې هغې پسې زه کور ته راغلی یم فرهاد صاحب را سره و فقیر محمد صاحب را سره و انس او حارث د دې خبرې ګواه دي چې هغې کله ریټایر شو نو ما ورته ویې استاد محترم موږ سره به په پښتونخوا سټډي سنټر کې کلاسونه اخلی موږ سره به زموږ په طالب علمانو په روزنه کې او په خصمانه کې کار کوئ هغوی ما ته وعده وکړه چې زه به انشاءالله ډېر ژر په دې فیصله باندې سوچ وکړم او راځم به بیا چې کله افتخار حسین صاحب راغی زموږ رجسټرار شو بیا مې هغې ته وویل او هغې مو ورته خبر وکړل د هغې په وینا باندې بیا هغې راغلل او هلته زموږ سره هغې د استادۍ هغه چوکۍ سنبال کړله او خپلو شاګردانو روزنه پالنه او خصمانه لکه داسې نه وه چې هغه په بورډ باندې زما په شان کې یو دوه درې شعرونه ولیکل او شاعرانو ته مې مطالب علمانو ته مې تشریح کړه داسې استاد هغه نه و د هغه لیکچر چې و نو هغه د دریاب غوندې روان و هغې کې علم و هغې کې تعلم و د هغه تدریسو طریقه چې کوم وه نو هغه ډېره اعلی او ارفه وه نو هغه یو بهترین استاد او یو بهترین ملګری یو بهترین رهنما او لارښود ستاسو ته ډېر زما د دې خبرو اورېدو ډېره زیاته مننه ډېره مننه زه ډاکټر حاکم علي بلو محترم وکیل شاه فقیر خیل صاحب ښاغلي سلیم ناشاد صاحب پروفیسر منیر جمال صاحب په دې دستوره کې خبرونه ورکړی او مننه یې کوم زه اوس د پښتو ژبې زموږ استاد شاعر محترم وجود اشنغري صاحب ته بلنه ورکوم چې راشي او خپل نظر وکړي محترم مشر وجود اشنغري بسم الله الرحمن الرحیم زیرین کې ناستو ډېر سترو پوهانو دانشورانو قابل احترام مشرانو پنډار کې ډېرو سترو شخصیتونو تاسو به ډېرو پکې مقالې او خبرې مو واورېدې هغوی ته او د کلي معززینو ته او زما خویندو ته څنګه ګل زموږ د پښتاني لیکوال سیکچین و ډېر کار یې کړی دی هغې ته د هغې کور ته په ډېر درناوي کړی ویم او سلام ورته پېښ کوم ما ته دوه سترو ډاکټرانو پروفیسر ډاکټر عبدالله عبید صاحب او پروفیسر ډاکټر مصطفی کمال صاحب په تاکید سره وویل چې ته به نظم وایې حالانکې څنګه چې زه د رسمت صاحب خبره وکړه زه نیم د خېش ویم او نیم د چارسدي پلان ویم او زموږ ډېر تګ راتګ د دوی سره اړیکې دي مړي جنګین دي نو د 1970 لس دلته زه راځم د دوی دلته یو کارخانه وه هغې کې ټولنه وه مفجور صاحب فرهاد صاحب او دا نور کسان ورسري او خاص کر عبدالله جان عبید او همدرد دا د هغوی شاګردان زما خیال دی چې هغه وخت به ډېر کم نمرو ما دې ته وویل زه د څلور خبرې د هغې متعلق کولی شم د خپلې پېژندګلو یا د خپل تعلق یا د څه په هغوی تاکید په نظم وکړو دلته چې زه راغلم نو ما ته محسوس شوه چې ما پرېزیډیم ته وکتل لاندې پنډال کې مې وکتل چې هغې کې څومره ډېر خلک ناست دي ستر پوهان ناست دي
نو حق د هغوی یقینا چې جوړېږي چې خبرې یې جوړ کړي او نظم زه ووایم د نظم حواله زما اوس په دونه مړنی نه وي ډاکټر اسرار صاحب وایي چې زه شعرونو نه موړ شوی یم وجه یې دا ده چې زوړ شوی یم او اوس مې د مینې نه توبه وویسته اول بیمار او اوس جوړ شوی یم نو په دغې دغه کې زه خپل مات نظم شعرونه پېښ کوم عنوان یې دی د عقیدت سلام د خیرت د لار خاموشه سمندر وي د خیرت د لار خاموشه سمندر وي د یارانو شاګردانو ته زړه سر وي